د ملګری سره بحث مکوه د هغه ملګری سره چې هغه ستا نږدې ملګری دی او دا ستا رښتینی ملګری دی لهذا د خپل رښتیني ملګري سره بحثونه مه کوه په وړو وړو خبرو باندې د هغه سره اختلافات او بحثونه دا مه راوله دې نه رسول صلی الله علیه وسلم نه فرمایلی ده او دویم د خپل ملګري سره هیڅ کله مذاق مه کوه د هغه سپکه مه کوه بعضې ټیم ملګري ناست دي که نه یو پکې راولګېږي د خپلو ملګرو مذاق وړاوئ دا هغه سپکاوی کوي دا یاد ساته دا مذاق دومره خطرناک څیز دی که نه چې دا ګورې بعضې ټایم په دې زړه باندې لګي بعضې ټایم په ته د ګپ نه یو خبره داسې وکړي چې هغه به ستا د ملګري په زړه باندې ولګېږي او دغه وړه وړه خبره په دې زړه کې جمع کېږي آخر کار د دې نه یو غټ اختلاف او ستا خلاف د هغه په زړه کې د نفرت هغه غر جوړ شي د دې وړو وړو خبرونه لہذا هیڅ کله د خپل ملګري سره مذاق مه کوئ د هغه مذاق مه وړاوئ د هغه سپکاوی مه کوئ بلکې په درنو الفاظو سره خپل ملګری رابلئ په مجلس کې ناست خپل ملګري ته قدر ورکئ د مذاق دا معامله هیڅ کله په ملګرتیا کې مه راولئ او دا یاد ساتئ د کمې ملګرتیا په درمیان کې چې مذاق راننوځي که نه نو دا ملګرتیا بیا ملګرتیا نه پاتې کېږي دا مینه چې دی دا بیا په نفرت سره بدلیږي لہذا ډېر احتیاط کوئ د خپل ملګري سره هیڅ کله د مذاق او دغه رنګې بې ځایه ټوکې ټقالې سپکاوی دا مه راولئ دې سره به ستاسو ملګرتیا قایمه پاتې نه شي او دې نه رسول صلی الله علیه وسلم منه هم فرمایلی ده او دریم د بهترین ملګرتیا دپاره دا خبره ضروري ده چې د خپل ملګري د خپل دوست سره داسې وعده مه کوه د داسې کار وعده ورسره مه کوه چې هغه ته سبا پوره کولی نه شي یو کار دی ستا په وس کې دی صفا ورته ووایه یاره جي دا کار زه کولی شم دا به زه ستا دپاره کوم انشاءالله یو کار داسې دی ستا په وس کې نه دی ته نه شي کولی د هغې وعده ورسره مه کوه په دې کې فایده دا ده چې په دې سره به ستا ملګرتیا قایمه پاتې شي اوس ته یو کار نه شي کولی ستا په وس کې نه دی او تا د هغې سره د وعده وکړه چې یاره زه به ستا دپاره دا کار کوم او زه به داسې کوم زه به هغسې کوم او سبا یې ته ونه کړې نو لهذا په دې سره به ستا ملګرتیا ته ډېر غټ نقصان ورسېږي ستا شخصیت ته به نقصان ورسیږي و لهذا ملګرتیا دا دین اسلام د دې درس ورکړی دی او رښتینې ملګرتیا دا په زندګۍ کې یو بهترین نعمت وي رښتینی ملګری نه دی خوش اخلاقه ستا عزت ساتونکی او تا سره په اخلاص سره ملګرتیا کوونکی تا سره په اخلاص سره مینه کوونکی چې هغه ستا تکلیف خپل تکلیف وګڼي ستا درد خپل درد وګڼي لهذا دغسې ملګری دا په زندګۍ کې د الله رب العزت د طرف نه یو بهترین نعمت وي د دغسې ملګري قدر وکړئ د دغسې ملګري خیال وساتئ د دغسې ملګري دپاره قرباني ورکئ د دغسې ملګري دپاره چې څومره کیدی شي تاسو نه د هغه خیال وساتئ ځکه دا یو بهترین نعمت دی